نن چې محترمو زمونږ کوم وظیفه ده ډېره زیاته عظیم شانه وظیفه ده. محترم مسلمانانو دومره ناشنا وظیفه ده د مال او دولت دپاره، د رزق دپاره، د پرسکونه ژوند دپاره، د حاجت د پوره کېدو دپاره، دغه رنګې د مشکل د ختمېدو دپاره. یو ډېر زیات لوی عالم دی او په جنت البقیع کې اوس ښخ دی. د هغه د خولې وظیفه ده محترمو، او د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه سره خوا کې د محترمو دا ښخ دی. هغه یو عالم ته دا وظیفه ښودلې ده او دومره ناشنا وظیفه ده محترمو چې صرف 2-3 ورځې تاسو وکړل، 2-3 ورځې ستاسو به خپل کاروبار وي انشاءالله العزیز. دومره زور پکې دی، دومره زور طاقت پکې دی چې ستاسو خپل روزګار وي. دغه رنګې د رزق څومره مسله ده، د رزق مسله به انشاءالله العزیز نن نه بعد دا به حل شي. څومره محترمو نوکرۍ به تاسو ګرځئ، یا مطلب پیسې نشته سره، تنګ دستي ده، یا څوک داسې وي که نه چې یاره زه غریب یم او دا چل ده هغه چل د پیسې نیول نه راکوي، همدا وظیفه ده، هم نن یې شروع کوي انشاءالله العزیز. د ژوند د بدلېدو وظیفه ده، تقدیر د بدلېدو وظیفه ده، قسمت د بدلېدو وظیفه ده. بس یو ځل تاسو محترمه دا وظیفه د ژوند معمول سازه کوي، بیا تماشه کوئ چې الله پاک ستاسو حالت څنګه بدلوي انشاءالله العزیز. مکمل ګارنټي درته وایم چې ستاسو په 3 ورځو کې حالت دا بدلېږي، بالکل ګارنټۍ سره په 3 ورځو کې. خو یاد ساتئ که ستاسو حاجت پوره شو، مشکل ختم شو، دغه رنګې ستاسو حالات برابر شو، رزق سیوا شو، دولت سیوا شو، بیا محترمو دا وظیفه پرېږدئ نه، بیا به رسول لپاره وظیفه کوئ، ځکه د الله پاک نومونه دي او ډېر زیات ناشنا او ډېر زیات عجیبه دي. کوشش وکړئ محترمو دا وظیفه په خپله مو کوئ او د ثواب په نیت باندې، او دغه رنګ د زړه دا غټ کوئ، زړه غټ کوئ، ملګرو سره شیر کړئ چې هغوی هم داسې وظیفې وکړي، هغوی محترمو د محتاجۍ نه او دغه رنګې د بې برکتۍ نه هغوی منع شي، او دغه رنګې د هغوی رزق داسې واشي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق نشته دی. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی. محترم مسلمانانو دعا وکړئ یا الله پاک څومره کسان داسې وي بې روزګاره وي، روزګار ورکړي وله. الله پاک څومره کسان داسې وي هغوی رزق نه لري، الله پاک ډیر زیات بهترین او اعلی رزق ورکوله. الله پاک چا زړه کېږي کاروبار ته بهترین او اعلی کاروبار ورکوي. الله پاک تمام ستا بندګان دي درستخان باندې کښېني، یو قسم سالن پروت دي، روټۍ پرته وي ګډوډۍ، الله پاک دغه درستخانونه ډک کړي، دغه روټیو د سیوا کړي، الله پاک مهربانیان پرې خلق باندې کړي. محترمو نن چې کومه زموږ وظیفه ده ډېره زیاته عظیم الشان او ډېره د کمال ده. بس دا وظیفه تاسو وکړله، د پیسو د ټینشن نه بالکل تاسو خلاص یې، د رزق د دولت د ټینشن نه تاسو محترمو دا خلاص یې. بس دا وظیفه د ژوند معمول سازه کوي، او انشاءالله العزیز تاسو وکړئ دا وظیفه. په دې باندې محترمو د خلکو ډېر زیاته تجربه شوې ده، لوی لوی عالمان دي، لوی لوی، او دا وظیفه څوک د مدینې منورې نه رالېږي، څوک د مکې مکرمې نه. تاسو یو قصه وکړم په ایمان چې ستاسو ایمان هم پکې تازه شي. یو عالم دی او دغه عالم دا وایي چې یاره زما معاشي حالات ډېر زیات ګډوډ شو، دومره ګډوډ شو چې نه راسه د روپۍ د رک لګېدو، نه د رزق د رک لګېدو. ما چې خدای پاک څه به کوم یار دا کور به څنګه چلومه، نن سبا چې پیسې نه په ایمان یو څه هم چلېږي، څنګه به چلومه زه. زما یو استاد دغه په مدینه منوره کې و، ما هغه استاد ته خط ولیکو چې یاره څه وکړمه، باقي په ژوند تنګ شوی یم. ما د استاد ویلي الله پاک په دې نومونو کې د یو نوم ذکر کوه، وظیفه کوه، انشاءالله د پیسو ټینشن نه به ته محفوظ وي. ته پیسې میسې ته ونه غواړې، انشاءالله دومره پیسې به راځي دومره چې الله پاک به ستا ډېره زیاته خوږه برخه ویسوکي. ما دغه ذکر ما ته راورسېدو، یا مغني ټکي یا مغني، د هغې ذکر ما شروع کړو، یا مغني یا مغني یا مغني. ورسې 3 سړی ورځې تېره شولې، وایي زه د وظیفې په کمال باندې پوه شوم چې هلکه د وظیفه کې کمال شته دی یار. کور کې کوم حالات دی هغه هم زه جج کوم، حالات ته ګورم څنګه چلې حالت برابرېږي.
دا سم نه چې یاره څوک زما ذمهواري والي زه د میاشتې دومره درلېږم بل وایي زه دومره د میاشتې درلېږم دا حساب کتاب هم پکې نه و خو سیز دا ورورو سوا کېدو تر دې پورې چې مېلمانه به راغله بیا زما بوټه پروا نه وه هېڅ څه مسله به نه وه و چې کله زما ضرورتونه برابر شو مشکلات ختم شو حاجت پوره شو مال و دولت ډېر راغلی دغه رنګې کاروبار مې دا سټیبل شو هر څه برابر شو بیا مې سوچ کړ چې دا وظیفه وکړم که نه وظیفه وکړم که نه بیا مې سوچ کړ چې ګوره انسان ډېر خودغرضه دی ستا حاجت پوره شو وظیفه پرېږدې نو لحاظه وظیفه نه پرېږدو وظیفه به زه اوس هسې کوم د الله پکې نومونه دي هسې به وایم خو بیا ډېر وایم وظیفه مې شروع کړه پرېښودمه نه پرېښودلی مې نه دومره نن سبا حالت برابر دي چې تاسو سوی نه شم نو دغه عالم په دې وظیفې باندې تجربه کړې وه د ژوند معمولي ساز کوي په خپل هم کوئ خاوندانو دپاره هم کوئ یا مطلب د ورونو دپاره هم کولی شي د مور پلار دپاره هم کولی شي د هر چا دپاره کولی شي د دې وظیفې اجازه ته هر زنانه ته شته هر نارینه ته هر هلک ته هر جنۍ ته هر څوک محترمه دا وظیفه کولی شي چومتیا پکې نه کوو هر سړی دا وظیفه کولی شي څنګه زه د اخلاص لګیا یم تاسو سره وظیفه شیر کوم دقه رنګې په اخلاص باندې محترمه دا وظیفه وکړئ او دقه رنګې په اخلاص باندې مخکې ملګرو سره شیر کړئ چې هغوی ته هم داسې قسم نه قیمتي وظایف ته میلاو شي او دا وظیفه هغوی شروع کړي د هغوی مالي لیول دا برابر شي نو روزانه تاسو یا مغني دا زر پیرې وایي یا مغني زر پیرې مخکې وروسته د یو پیرې درود شریف او بیا د هغې نه بعد یا مغني انشاءالله العزیز ستاسو حالات دا برابر شي الله پاک هم خوشحاله آباد ساته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته